آخر مات بمیش زړه لسر سخت بنتانا پوزړګي می د غمو باران اوري ټول شپه شهید ملا. بسم الله الرحمن الرحیم. د دنیا د نظام داسې دی چې د اول ورځې نه د حق او د باطل معرکه را روانه ده. بیا همیشه د بار باطل په خپل میدان کې حضور لګولې دی، خو د باطل سره حقانیت نه نو نقصان یې مونته دی. اگر کاغه ډېر زور لګولې دی خو باطل بسو کی باطل سره حق نشته، نو چې حق نه امداد ورسره د الله رب العزت چې د الله رب العزت امداد نشته نو لګوخه پورې خوې مثال په تور سیلاب وبرالین د پاسه پیغن بلا یو سبل سه هغه زګ مک پی خلک جوړوي ټول دار خو لګ وخت پس هغه ختم شي او سم او بپاتې شي. د کشان حق او د باطل د معرکه د مقابله دا را روانه ده. د روز اول نه چرته یعنی موسی علیه السلام او فرعون ور سره مقابله کوله، چرته چې یعنی ابراهیم علیه السلام او نمرود به مقابله کوله وغیرہ. د حق او باطل معرکه را روانه. د کشان په دې امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې یو څه شي ده، یو مقابله د حق او د باطل را روانه ده. یعنی دا کوم چې کفار دي هغه دغه نظام ستا ختمول غواړي، دغه نظام ته نقصان رسول غواړي. اوس دغه نظام د مقابله لپاره د دې اسلام د مقابله لپاره هغه خپل افراد تیاری خپل کارونه کوي او د اسلام مخه وي د سیاست په اعتبار سره د مذهب په اعتبار سره. اگر چې د خپل مذهب ختم دي او هغه چې دینو د معاشي پروګرام په طریقې سره وغیرہ مختلف حربي هغه استعمالي او استاد اسلام د نظام چې دا د منځ وړل غواړي، دا ړنګول غواړي. نو چونکې مفکورې مختلف دي، دا د اسلام نه مخکې د کیسه را روانه ده، د روز اول نه را روانه ده. د هر چا ذهن یو شان نشي کېدی. اوس چې باطل د خپل پروګرام د چلولو دپاره باطل د خپل کار چلول دپاره ښه په تیزۍ لګیا دی. نو مو ته چې حق ګټو موږ چې د حق دپاره لګې پکار دی چې موږ د هغې نه لا په تیزۍ باندې کار وکړو، موږ لا خواري وکړو. او زموږ سره خو یو نقشه پرته ده، یو پروګرام را سره پروت دی، یو نظام را سره پروت دی، سیاسي دی، مذهبي دی، معاشي دی، هر قسمه پروګرام موږ سره شته. نو چې دغه پروګرام موږ زده کړو وړاندې وچلو او خپل سیاسي پروګرام خپل مذهبي پروګرام د خلکو ته وړاندې کړو چې بھائی موږ سره یو دین دی، دا امن والا دی، دا اسلام چې دی دا داسې مذهب دی چې دا په هر زمانه کې ته چلوه دا چلیږي. او د دنیا چې څومره نظامونه دي باطل هغه چې دی د وخت سره خو چلیږي، یعنی د هغې نه وړاندې نه چلیږي. د وخت سره به څه ناڅه هغه به هم څه ناڅه چلیږي. او اسلام چې دی دا په هر زمانه کې د قیامت تر سبا پورې داسې نظام دی. قرآن داسې کتاب دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوی نظام داسې نظام دی چې دا په هر زمانه کې د هر وخت سره چلیږي. خو خبره ده چې موږ دغه پروګرام دا نظام دا وچلو، دا د خلکو ته وښایو چې بھائی د امن سلامتی والا دین دی. الله رب العزت تر الله توفیق راکړي، الله دې د سعی او مهنت زموږ نه واخلي. او چې کله پورې موږ دغه نظام حد آباد ساتو نو موږ دغه اسلام راټینګ کړو نو نورو خلکو باندې موږ چې دی موږ خلکو ته معاشي پروګرام هم زموږ نه خلکو اغشتي، سیاسي هم زموږ نه خلکو اغشتي، هر قسمه پروګرام زموږ نه خلکو اغشتي. خو چې کله موږ دغه دین پرېښی نو موږ خپل هم بې امنه او بې سکونه یو. په اسلامي یو ملک امن نشته، سکون نشته او موږ د هر چا پروګرام ته محتاج یو. کله سیاسي پروګرام د بل چا نه چې دی اخذ کوو، کله چې دی معاشي پروګرام د بل چا نه قرضې غواړو، چا نه خیراتونه غواړو، چا نه څه غواړو. نه، دغه خپل نظام چې دی دا راټینګول غواړي. الله رب العزت تر الله توفیق راکړي. الله دې وکړي چې دغه کار دا موږ وپېژنو او دا نظام چې دی که سیاسي دی که معاشي دی که مذهبي دی چې دا موږ په وړاندې باندې بوځو. والسلام نظامی هم شو پنا زړه می تور له زندګۍ، زړه می تور له ژوندانه. آخر مات بمیش زړه لسر سخت بنتانا پوزړ